بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د مولانا ګل نصیب خان صاحب دا خبرې وورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې کوو. نو که چېرته دې علماو باندې اعتماد وکړي او د علماو سره سفر شروع کړي، انشاءالله تبارک وتعالی دا ملک چې دی دا به د امریکې د غلامۍ د مولانا بغیر څوک د امریکې د غلامۍ نه نشي ستی. دا ټول خلک د امریکې په غلامۍ کې ډېر خوشحاله دي. دا نه چې دا د امریکې غلامي د دوی باندې بوج دی او راغلی ده پې، نه دا خوشحاله دي ورپکې چې د څو پورې د علماو په لاس کې اختیار او اقتدار نه وي راغلی، د امریکې تسلط نه چې دی دا خلک نشي خلاصېدی. عزتمندو تاسو د مولانا ګل نصیب خان صاحب دا خبرې واورېدلې. دا وایي چې دا نور خلک د امریکې په غلامۍ کې خوشحاله دی، د مولانا بغیر تاسو څوک د امریکې د غلامۍ نه نشي ازادولی. د دغه مونږ هم وایو چې دغه علما تاسو نه یې سپورټ کړ او دغه علما تاسو نه یې پاس کړ، نو دغه نور خلک به تاسو د امریکې په غلامۍ کې ځان به هم ساتي او تاسو هم ساتي. نو الحمدلله مونږ هم دغه وایو، زمونږ هم دغه وینا ده چې د علماو نه بغیر تاسو څوک د امریکې د غلامۍ نه هم نشي ازادولی او ستاسو د پیدې چې کوم دی څوک سوچ هم نشي کولی. نو لهذا د یو دپاره د بل لپاره د ناري وانو سره جوړېږي. دغه علما دي چې مونږ به انشاءالله د دغه امریکې د غلامۍ نه ازادۍ او زمونږ به چې کوم دی مضبوط چې کوم دی دیو سپورټ کوي. نو الله رب عزت د علماو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.